دا فحاشي جنکۍ چې زما او ستا معاشره کې ترقي کوي ولې معاشره ګډوډه ده معاشره ګډوډه ده نن یې پلانې ونیو پولیسو ځکه چې کنځلې کولې هغه ورځ یې پلانې ونیو ځکه چې فحاش خبرې کولې مونږ وایو الله دې پولیسو له اجر ورکړي چې زه دا قدم یې اوچت کړو خو آخر دا خلک زما او ستا معاشره کې ډېرېږي ولې یو سړی ناست دی په میډیا باندې خور مور د خلکو کنځي فحاشیانې کوي د زنا طرف ته دعوت ورکوي زما او ستا ځوان خرابوي زما او ستا پیغله خرابوي د ترې بیا هم ترقي میلاویږي او د دې په عکس هغه خیرخوا وګوره په معاشره کې چې د هغه څو فولورز دي چې خلکو ته وایي نه دا کار غلط دی هغه وګوره چې د هغه څه حالات دي چې خلکو ته د دین او د دنیا ترقي ښایي زه صرف د دین نه یم د دنیا د ترقۍ دعوت ورکوي د هغه فولورز وګوره چې هغه څومره دي د هغه ملګري وګوره هېڅوک هم نشته الا من رحمه ربي یو څو چې الله پرې رحم کړی نو ټول دغه طرف ته راوالي او روزانه نوي نوي جاښې هغه زموږ معاشره کې پیدا کېږي نشي ولې عامې شوې بدماشیانې ولې عامې شوې دا ډز ډوز ګورې په دې میډیا سره ډېر زیات شوي دي هلته دوه مړه او دلته درې مړه دا به رښتي دا ولې دې تا سوچ نه دی کړی ځکه چې ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب که بل څه شی دی چې پښتنو کې ډېر استعمالېږي پای کې ټوله ورځ زما او ستا ځوان د بدماشانو ویډیوګانې ګوري او څوک لاس داسې وایي څوک لاس داسې وایي چا جبه راویستي څوک چې دی په چړو ځان وایي څوک په چړو لاس پرې کوي څوک ځان ته پلانی بدماش وایي څوک ځان ته پلانی بدماش وایي نو چې زما او ستا ځوان کور کې ناست او دا ویډیوګانې ګوري د ده نه به څه شی جوړېږي دی به ډزې نه کوي دی به مرګونه نه کوي دې قصو هم د هلکان په دې دغه کړي ځکه چې دی چې ځان ته ناست شي ابروز مې د ملګرو سره خبره کوله ما دې قصو هم دا خلک قرآن لکه د روپۍ سړی به نه وي د روپۍ په کور کې به پیسو خره نه ساتي وایي دی خره نشي ساتلی دی به کښېني په ټیک ټاک کې به ویډیو راواړئ او باغې به یې لیکلي زه پلانې او زه نه ګورم د چا مخ ته او ډز ډوز ډوز او ډز وزروي دا وایي دا یې زه یاد کړم لکه ته څوک یې په تا خو څوک خره هم نه ساتي چې کوم ځای کې داسې د بدماشۍ او د زور خبره وي وي دی به ځان پټ کړي سره نه منو ماما نه منو کاکا نه منم پلار نه منم رور نه منم نږدې ده والله دې هغه ورځ نه راولي چې داسې ووایي چې د الله دا دین هم نه منم دا من کوم طرف ته روان یو زما دا خبرې غلطي دا من کوم طرف ته روان دا کومه ترقي من کوو یاره خلکو میډیا استعمال کړه انګریزانو استعمال کړه کوم ځای ته ورسېږي انډینو استعمال کړه کوم ځای ته ورسېږي عربو استعمال کړه کوم ځای ته ورسېږي جاپانیانو استعمال کړه کوم ځای ته ورسېږي چاینا والا استعمال کړه کوم ځای ته ورسېږي موته استعمال کړه اخري نتیجې دا راوته چې یو بل وجنو او بدماشان رانه جوړ شو او فحاشیانې ډېرې شو فرق دا دی ترقۍ خبره خو نه شو موته استعمال کړه رشتې پکې ختمې یو رشتې دار هم نه منم او چې معمولي که د مذاقي پټاخه دې ورته ور واچوله نو ته بیا د حالاتو ته ګوره او دغه ته پرېږدئ دا د فیسبوک او د ټیک ټاک دا دنیا زه وایم اکثر ما مخکې هم درسونو ته ویلي حقیقي دنیا له راشئ حقیقي ژوند له راشئ دا کارونه کول ګوره ډېر ګران کار دی یو هم نه منم او را دي شي که چا کې زوري او را دي دې د کمرې ګوټ کې پروت وي د شپې دا کیسې جوړوي چې ته ښکلی دعوت ورکه ښکلی پیغام ورکه نو زه ګوره ډېر یېرېدلی یم په دې معاشره باندې خصوصا د لواطت په مسله کې او د دې بدماشو په مسله کې او ځکه ګوره دا چې بدماش کېږي کته بره کېږي بل چې ګورې چا وجلی سجي کې پروت وي کیسونه راغلي دي که یاره وایي هغه پلانی بدماش مړ شو بیا معاشرې ته ګوره اگر که دا موضوع زمانه لږ اوږده شوه خو ډېره فایده منه بیا معاشرې ته ګوره چې د مرګ نه بعد د هغه د مرګ سره کیسه ختمه نه شو د هغه په شان دوه درې نور را پیدا شو
زه ګندګیر یم وایي مخکې ورځ کې ویډیو کته یو وایي زه ګندګیر یم تاسو پوهېږئ چې ګندګیر څه ته وایي څه ته وایي ګندګیر کېدای شي دا تعبیر صحیح بل زه بدماش بارک الله فیک زه ګندګیر یم زما اخلاق ګنده دي زما کردار وی ګنده دی زما ناسته پاسته ګنده ده چې یو سړی په ویډیوګانو دا جوړوي او بیا زما هر ځوان یې ځان سره لګوي سوچ وکړي چې ما او تا به کوم طرف ته شو که هلک ځان سره لګولي وي زه ګندګیر یم بیا ډز 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 ته مخامخ شه داسې نر سړي ته چې تا نه دا ګندګي وباسي که نه وباسي نو الله دې زموږ په معاشره رحم وکړي مخنیوی وکړي د دې خبرې او سړی وي زه یې څه مخنیوی وکړم زه ځان له غریب سړی زما څه اوس رسي رسي اوس نصیحت زموږ اوس نه رسي ښه نو چا ته کور کې وکړه که نه ملګري ته وکړه تره ماما کاکا انډیوال کلیوال نشو کولی مني نه مني هغه ته پرېږده ته خو کولی شي نسي دویمه دا قسمه خلک که جنکۍ دي که هلکان دي که بوډاګان دي که نارینه دي او که هر څه دي او که مالداره دي او که غریب دي او که پښتانه دي او که غیر پښتانه دي نه به د دوی ویډیوګانې ګورې نه به یې نشر کوې نه به یې چاته کوې ته ګورې چې دا خلک ورکېږي که نه ورکېږي چې الټه خلک دوی له دعم ورکوي او دوی له پیسې ورکوي دوی خو بیا کمیږي نه دوی زیاتېږي بله طریقه څه ده د مخنیوي چې موږ د دې کار په انجام کې سوچ وکړو انجام به سره وځي ته دا ګوره زه ته یو خبره وکړم ډېره د سوچ خبره او ډېره قیمتي نن چې یو سړی ناست دی او پردی خور لور ویډیو ګوري او هغه پکې فحاشیانې کوي او هغه پکې کنځلې کوي او دی ورته ښه مزېدار ناست دی او شاباشي م ورکوي ولې ستا زړه کې دا یره نشتي کیدای شي سبا له ستا د کور په دې جنکو کې یو به د قضي ناست دی نشي کېدی کیدای شي دا چې نن راوتې ده خو دا هم د چا د کور عزت وکړه دا نن چې کوم هلک لګیا دی په لواطت کې اخته دی که فاعل دی که مفعول دی خو دی هم د چا د کور عزت دی نو ځکه یاد که دا قانون چې د بل په عزت خفه کېدی رب العزت به ستا د عزت خیال ساتي لکه بهر یو ماشوم روان دی که نه او زه دې ماشوم ته په دې نظر ګورم لکه زما زوی او که څوک دته غلط ګوري زه د هغه خبره کوم چې لکه څه کوي دی ماشوم سره یا یو زنانه روانه ده رب العزت به زما د بچي حفاظت کوي خو موږ فلسفه الټه ده د ځان دپاره یو لار غواړو د بل دپاره بله غواړو زما بچی دې نشهیز نه شي زما بچی دې فحاش نه وي زما بچی دې ګناهونه نه کوي او د بل هغه چې کوي زه ترې مزې اخلم بیا دا تمام مه کوه چې ستا دا به برابر شي ته د بل د بچي دپاره زه چې زما دې په هغه رب قسم وي چې کوم رب پیدا کړی چې کله زه میډیا ګورم او دا قسمه هلکان او ګمراهان که هغه ځوانان دي او که زاړه دي او که بوډاګان دي او که هر څه دي صرف خبره د ځوانانو هم نه او د دوی د ویډیو مخې له راشي نو زه داسې خفه شم لکه زما د کور او کور دی نو یو خلک نه یو ټول مسلمانان رسول صلی الله علیه وسلم مسلمان د مسلمان دپاره څه دی کل بنیان لکه دیوال کې چې خښتې لګېدلي ټول مسلمانان پښتانه هم پرېږده او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د مسلمانانو مثال د یو بدن دی چې په یو ځای تکلیف راشي په ټول بدن تکلیف وي چې یو ځوان خرابېږي زموږ ټوله معاشره خرابېږي